اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملت ابراہیم او سوک تے چه مخ بواړوي د ملت ابراہیم علیہ السلام نا الا مگر من هغه څوک دی سفیه نفسه چې کم عقل کړی وي خپل ځان ولقد اصطفیناه او خامخا په تحقیق سره مونږ غوړه کړو د ابراهیم علیه السلام په دنیا په دنیا کې و انه او بشک د ابراهیم علیه السلام په الاخرت په اخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحانو نوی نو الله تعالی يهود ته دا خبر اوروري چې تاسو یې چې موږ د ابراهیم علی السلام د دین تابعدار خلک یو دا داوا او دا خبره د تاسو غلطه و صلا ځکه چې ابراهیم علی السلام هغه څوک چې کعبه جوړه کړي ها چې داسې نبی راغی چې کعبه ته مونږ کې نو تاسو یې منښت وکړو تاسو دا غوي ملګرتیا وکړو دویم دا چې ابراهیم علیه السلام امتحان الله واغستو په یو څو خبرو باندې پاغه خبرو کې د صفای خبر روان وي نو صفای چو دا په دین اسلام کې تاسو ګورو اسلام مطالعه کو چې څومره صفای ذکر دی پکې دا سه صفای ذکر نور دینونو کې نشتا سوا د دین اسلام نه نو ثابت شو دا خبره چې ابراهیم علیه السلام دین چي دا اوچت دین دی او تاسو چې کومه داوا کو دا داوا د تاسو غلطه و طالب علمانو ځان په دې خبره باندې لک پوي کو چې یو د ملت یو د شریعت یو د دین او یو د مذهب اېدو خپل خپل تعریفات دي چې علما او هغه ذکر کړی دي رونو دین چاته ویل شي دا الله تعالی هغه دستور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سروي او عقلمند خلکو ته پاغه باندې دعوت ورکول شي دین د الله تعالی هغه دستور هغه احکامات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سروي او عقلمند خلکو ته په دعوت ورکول شي شریعت هغه طریقہ چې داغي طریقې تابعداري کولای شي داغه ته شریعت ویل شي ټول یو شی خو لګ اعتباری فرق دی ته ویل شي ملت هغه احکامات چې هغه لیکل کیږي هغه ته ملت ویل شي او مذهب هغه احکامات چې هغه ته رجوع کولای شي هغه احکامات چې هغه ته رجوع کولای شي کتاب التعریفات کې میر سید شریف دا خبره چو دا تعریفات را نقل کړي کتاب التعریفات کې میر سید شریف ابراهیم علیه السلام په دنیا کې خاصم د ټولو خلکو پیشوا دی يهوديان منی عیسایان منی آخرت کې بخاری شریف حدیث دی حضور نبی کریم ټول وایي چې صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پورې د قیامت باندې بډومبای د عزت جامع او جوړه ابراهیم علیه السلام ته جنتی ورچول شي وړومبنه جنتی لباس په ابراهیم علیه السلام ته ورچول شي وایي لکه شیخه ځان پویا وکړه ظالمانه اس باغ ټیم کې قال چو فرمایل له د تربه رب ولا اسلم تسلیم شا قال اول د اسلم تو ز تسلیم شو يم لرب العالمین رب العالمین تا ما خپل ځان او غاړه اخدا رب العالمین تا ووصى بها ابراهيم بنيه او وصیت کړو په دې سره ابراهيم عليه السلام مبارک بنيه خپل زامنو تا و يعقوب او يعقوب عليه السلام هم دا وصیت کړو چې ویلیو چې تاسو الله تعالی ته تسلیم شو یا بنیا ازما بچړیو ان الله استفا لكم الدين بشک الله تعالی د تاسو لپاره غوړه کړی دی دین فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممړ کېګو مگر په داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یو ام کنتم یا وای تاسو شهدا
گواهان او حاضر اس پاغه ټیم کې حضرا چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته هغه اسباب د مرګ اس پاغه ټیم کې قال چو فرمایل یعقوب علیہ السلام لبنیه خپل دولسو بچو ته ما تعبدون من بعدی تاسو به څه عبادت کوو من بعدی رستو زمانہ قالوا ویلور ته بچو نعبدو مونږ به عبادت کوو الہ کا د تا معبود اے پلارا ته چې چاته عبادت کوي مونږ به هغه عبادت کوو و الہ آبائک او مونږ به عبادت کوو د تا د پلارانو چې کوم معبود د هغه معبود عبادت وکړو ابراهیم چې ابراهیم علیہ السلام دی و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام دی و اسحاق او اسحاق علیہ السلام دی تاسو چې کوم مشرانو آبا لفظ ترتم استعمال شو نکتم استعمال شو او مطلب چې پلار تم استعمال شو دا مونږ ډیر مضبوط دلیل دی په دا خبره باندې چې د ابراهیم علیہ السلام پلار نامه آزر نه و قران پاک کې ورته اب استعمال شوی دی اس قال ابراهیم لابيه آزر خو اب چې دا ترتم یې نکتم یې او پلار تم یې لفظ مشترک دی او چې کله لفظ مشترک شو نو دا ویل غلطه خبره شو چې ابراهیم علیہ السلام پلار آزر او هغه کافر نو دا خو د نبی علیہ السلام په سلسله د نسب کې راغلی او د نبی علیہ السلام چې څومره نیکونه دا ټول مسلمانانو ابي ابي خبري ځای په ځای باندې ان شاء الله پیګړنیګو ها د ابراهيم عليه السلام دو زامنو اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام 14 کاله مشر د اسحاق علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام دا بچی اسماعیل علیہ السلام د هاجری بیبی نه پیدا شوی او اسحاق علیہ السلام د سارا بیبی نه پیدا شوی رضی الله تعالی عنهما اسماعیل علیہ السلام چې کله وفات کېدو یوصل او 10 کاله عمر یو او اسحاق علیہ السلام چې کله وفات کېدو 180 سال عمر یو او ابراهیم علیہ السلام چې کله وفات کېدو نو 89 سال عمر یو کم نبی تفسیر قرطبی دا لیکلی دی الہ واحد د یو معبود و نحنو او مونږ له د الله تعالی ته مسلمون غاړه خودون کیو تلک امه دا یو ډلوا قد خلت چې په تحقیق سره تیر شوی دا الله هشته د دې ډلې لپاره ما هغه څه کسب چې کړی دي دې ډلې ولکم هشته تاسو لپاره ما هغه څه کسب تم چې تاسو کړی دي ولا تسالنو تاسو نو پوښتنه نه کیږي اما د هغه څه په باره کې قانون چودو عملون چې عمل کولو د انبیاء په اعمال باندې منازګو دوی وایي چې نه بس موږ خود پیغمبرانو اولاد یو ټیک دو خود سنت عمل خو په کار دی کنه چې دا کونډه زویا څه خو بویا کنه نو څه شي خو په کار دی چې سړی لږ څه عمل خو کی کنه نو غرض دا چې دوی ته دایې چې نه تاسو ل خپل عمل په کار دی او ټیک دو چې انبیاء کرامو خیر او برکت په تاسو ته درسیږي خو ته تاسو بيخي انکار کو نو کافر ته خو بیا د مسلمان फायदा نو رسیږي وقالو او دوی به ویل پدا کې او شان نزول دی عبد الله ابن سوریا دا د يهودو عالم مسلمانان لراغه او مسلمانانو ته یې چې وخلکو زموږ يهودیت دین قبول کو تاسو به کامیاب شو سلا چې اوس وخت کې يهودیت دین نو چت دین بل نشته که هدایت ته نو په دغه دین کې نو الله تعالی آیات نازل کړو وقالو او ییدوی کونو شیطازهودن يهودیان او نصارا یا عیسیان شو تهتدو تاسو به هدایت بیا موزو قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې ملت ابراهیم علیه السلام حنیفا شیرا مایل او د ابراهیم علیه السلام د باطل دین نه حق طرف تا و ما کان او نو د ابراهیم علیه السلام من المشرکین د مشرکانو نه ملت ابراهیم علیه السلام ډیر چته يهودیت او عیسیت خو هغه خبردم راغ نشته او بیا چې کله اسلام راغی يهودیت تم منسوخ شو عیسیت تم منسوخ شو قولوا او تاسو آمنا بالله ایمان اورې په الله تعالی باندې وما او په هغه کتابونو باندې انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته وما او په هغه کتابونو صحیفو باندې انزل چې نازل شوی الی ابراهیم علیه السلام ته و اسماعیل علیه السلام ته و اسحاق علیه السلام ته و یعقوب علیه السلام ته والاسباط او اولاد د دوی ته وما او هغه کتابونه اوتیا چې ورکړی شوی موسی علیه السلام ته تورات و عیسی علیه السلام ته انجیل وما او هغه کتابونه او صحیفه
اوتی النبیون چور کړه شوی پیغمبرانو ته من ربهم د خپل رب طرفنا لا نفرق مونږه هیڅ فرق نه کو بین احد په من دی یو کس کې منهم د دوینا پیغمبرانو کې مونږ فرق نه کو ټول منو کله لاس ګوتی دین برابر نه دي زنی نبی لا الله په زنی باندې درجه ور کړي تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان دي زن په زنی باندې مونږ درجه ور کړي خدا سے فرق پکې نه پکار چې نیم مانی او نیم نه مانی دو خو بدا شي کړو ونحنو او مونږ چې له دغه الله تعالی ته مسلمون غاړی خودن کیو تسلیم یو ورته نو کتابو لیکلي دي څلور مشهور کتابونه نازل دي تورات زبور انجیل قران پاک او سل صحیفه نازل دي 50 صحیفه په شیس علی السلام دیش صحیفه په ادریس علی السلام لس صحیفه په موسی علی السلام د تورات نه مخکي او لس صحیفه په ابراهیم علی السلام صحف ابراهیم او موسی قران پاک دا بیان کړی فإن آمنو کچرته دوی ایمان نوړي به مسلمه پشان د هغه امنتم چې تاسو ایمان نوړي به په دې دین باندې او په دې خبرو باندې فقد اهتدوا په تحقیق سره دوی به هدایت بیا موزي يهوديان که اوس ایمان نوړي ټیکلو خبره خو نشته وان تولوا کچرته دوی مخواړه فإنما هم في شقاق بشک دوی په مخالفت کې دي فسيكفيكهم الله زرد چې کافی بشي تعالی را په مقابله د دوی کې الله تعالی زرد چې کافی بشي تعالی را په مقابله د دوی کې الله تعالی وهو او الله تعالی السميع خوریدون کې العلیم او خپوه دا فسيكفيكهم الله دا غټه دی چې عثمان غنی صاحب تلاوت کولو باغیانو په غیشي راوړل او بدن ولګېدو او په دغه ټکی باندې د بدن وینه وګرځیدل دا هغه ټکی دی ښا دغه زینو تلاوت کړو چې باغیانو په غیشو گزارنو کړو په دغه ټکی باندې دا څاڅ کې وګرځیدل صبغت الله مونږ رنگ یو پرنګ د الله تعالی کې ومن احسن او څوک دې ډېر خم من الله د الله تعالی نه صبغتن پرنګ ور کولو کې رنگ څه شه درې معنی دي یو رنگ د اسلام رنگ عیسایان هغه زیړ رنگ استعمالي زیړ هغه سندر والا رنگ نه دا اندوان مندوان ډېر استعمالي دا زیړ لته دا عیسایان دا شی ډېر استعمالي چې استعمال وکړي واچال به جو دا مونږ رنگ دی کنه ډېر خپل رنگ دی نو الله پاکي چې دغه رنگ نه الله چې کوم رنگ دیر کې دا خپل رنگ دی نو یا ته رنگ مراد دی صحیح او یا ته فطرت مراد دی ګوره الله پاک هر سړی پیدا کړي په فطرت دی څه مطلب یعنی معصوم کله کافر پیدا کیږي نو مسلمان دی دغه وجه نه چې کوم معصومان وفات شي نابالغ وي او د کافر په خاندان کې وي دوی پر عذاب نشته ځکه چا غری کوئی څه ګناه نشته بالغ یا ونه نه او یا ترنه مراد سنت الله تعالی ومن احسن من الله صبغا او څوک دې ډېر خدای الله تعالی نه صبغتن پرنګ ورکول کې ونحنو له عابدون او مونږ دغه الله تعالی ته عبادت کوونکیو قول ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم اتحاجوننا فی الله آیات صبح کو مونږ سره په الله تعالی په بارکه او هو ربنا د الله تعالی رب زمونږ دی او ربکم او رب د تاسو دی ولنا اعمالنا او زمونږ د پاره زمونږ اعمال دي ولکم اعمالکم او د تاسو د پاره د تاسو اعمال دي ونحنو او مونږ له دغه الله تعالی ته مخلصون اخلاص کوونکیو ام تقولون یا تاسو وای ان ابراهیم بشک ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد د دوی کانو یهودن یهودیان او نصارا یا عیسیان قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم دا یهودیان او عیسیان نو انتم اعلم ام الله آیات تاسو خپویګو یا الله تعالی خپویږي ومن ازلم او څوک ډیر ظالم ممن دا هغه چانه کتمه چپټ کړي وی شهادتن گواہی ته شه نبوت نبی علیہ السلام په تورات کې ښکارا ذکر وو چې نبی علیہ السلام براتي دادا به نامه یو دادا به اوصاف او څوک دې ډېر ظالم ده هغه چا نه چې پټکړی وی گواہی په خپل نس کې من الله د الله تعالی نو الله نه الله تعالی به غافل نه خبر احمد هغه څه نه تعامل چې تاسو یې کوو تلک امتون دا یو ډلوا د پیغمبرانو هغه قد خلت چې په تحقیق سره تیر شوی دا لهاشته د ډلې د پاره ما هغه څه کسب چې کړی دي د ډلې ولکم اوشته تاسو پاره ما هغه څه کسب تم چې کړی دي تاسو ولا تسالون او تاسو نه سوال نکیږي اما هغه څه بارکه کانو چودو یعملون چې عمل به کولو دغه آیات نه دره ثابتېږي چې کوم یو عمل فائدہ بل نو رسي همدا دغه نوې پر کوم دغه سوچ دی دغه نوې پر کوم دا سوچ دی چې دی یو انسان عمل فائدہ بل نه ور کوي چلا دا آیات پیش کوي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم رونو په دا باندې سي مختصر غو تحقیق وارو
دا آیات کریمه عبد الله ابن عباس سے فرمایي چې دا منسوخ ده. ناسخ کوم آیات ده؟ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. هغه خلق، هغه کشران، هغه اولاد چې د خپل مشرانو تابعداري کړي دو په ایمان کې، که عمل نشته دایم خو د خپل مشرانو تابعداري په ایمان کې کړي مؤمنان دي، نو په ورځ د قیامت باندې به همدغه کشران دغه مشرانو درجه ته ورسو، همدغه کشران به مشرانو درجه ته ورسو. وما ألتنا من عملهم من شيء، او دغه مشرانو د عمل نه به څه کموم نه، هغه عمل به خپل ثواب به برابر. نو عبد الله ابن عباس فرمایي دا آیات منسوخ ته او ناسخ دغه آیات ته. سورۃ طور آیات نمبر 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتنا من عملهم من شيء. او هغه فرمایي اکرمه سے رضی الله تعالی عنہ، هغه چې دا آیات کریمه د مخکینی امتونو پورې خاصو، مخکینی امت کې د یو عمل فائدہ بل ته نه رسیدا، فات شو د نبی علیہ السلام په امت کې د یو عمل فائدہ بل ته رسیږي. بشمار حدیثونه په دې باره کې نبی علیہ السلام مبارک نه د اگر هغه حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ راغی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور مو وفات شو، وصیت نه کړی، څه خیرات ورپسې وکم. بخاری شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي او په مدینه منوره کې د اوبو تکلیف دی، کویای ورپسې وباسا او اوبو مطلب چې خلکو ته راډی شي، نو کویای وخت کو او نامه پکې خو چې د ام سعد د سعد صاحب د مور د صدقې د پاره او د حساب او د ثواب د پاره مطلب چې دا کویای او کنستلې شو. نو ګورا کچته دی و سړی عمل فائدہ بل چاته نه رساله، نبی علیہ السلام څله دغه صحابي ته فرمایي چې تور پسې د وبو کویای وباسه، دا څله خدا دغه وجنه چې ثواب رسیږي کنه. یو بچای دی هغه پرې خو دو پلاری وفات شو، قران پاک قاری دی، عالم دین دی، بالکل چې سم کوي دا ثواب پسې رسیږي. دا موږ الحمدلله عقیده او په دغه عقیده باندې برابر تکیو. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس. نو ودا الله کارونا الله تعالی صحابه کرام ته فرمایي چې صحابه او اے نبی علیہ السلام مبارک، مدینه منوره کې خو به تاسو یو بل قبله ته اړم، بیرته کعبه معظمه ته، کعبه معظمه ته بیرستو اړی. مدینه منوره کې زه تاسو بیت المقدس طرف ته اړوم، د کعبه په ځای باندې به تاسو بیت المقدس طرف ته مونږ کو. خو وسنه ته چې دا يهوديان په تاسو باندې اعتراض ګورا کی او څه به یي چې وګوره کله یې مخ کوي او کله دې مخ کوي، او یا بدای چې خپل قبله پرې خو بیت الله شریف وینه مونږ قبله ته مخ راوړل. نو شپارس یا اولس میاشتې منځونه نبی علیہ السلام مبارک چرته وکړل بیت المقدس طرف ته، یا قبله ته مخ نه اړلې او الله پاک ورته چې ګوره اعتراض وکي او ماغه سیوا اېدا نه دا ثابت شو چې قران پاک څه ویلي دي او ماغه ثابت شوی. قران پاک ویلي چې فرعون ډانچه به نه خرابېږي تر قیامت پورې، نه خرابېږي اوسم پرته. قران پاک ویلي چې يهوديان په پتا باندې اعتراض کوي نبی علیہ السلام چې چله بیت المقدس ته مخ راوړل، وګور خپل دین د پرې خو او ماغه سي اعتراض بیا وکړو. دا سه نور ډېری خبرې چې قران پاک هغه مطلب چې بیان کړی دي او ماغه سي د ښکارا ورځې باندې ثابت شي. سيقول سفهاء زردچی وای به کمکلان من الناس د خلقنا ما واللهم سشي اړولې دي دویان قبلتهم التي قبله د دوی هغه نه کانو چې دوی علیها په هغه باندې سلام قبله تر وا وختله. قول ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم لله المشرق، الله تعالی د پر مشرق دی، والمغرب او مغرب دی، يهدي من يشاء هدایت کوي الله تعالی هغه چاته چې را دی وشي الی صراط مستقیم نه غلیارتا. وکذالک هم دارنګي جعلناکم موږ ګرځولې تاسو امته وسطا بهترین امته لتكونوا شهداء علی الناس، د دې لپاره چې تاسو شي گواهان په خلکو باندې پورې د قیامت باندې. ويكون الرسول عليكم شهيدا، او شي رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا سو باندې شهیدا گواه پورې د قیامت باندې به الله تبارک وتعالى امتونه راوغاړي. د نوح علیہ السلام امت پر راوغاړي. نوح علیہ السلام خپل قوم ته واعظ او نصیحت کړو، اچاو گواه پیش کا، خپل قوم به پیش کی. قوم خلکو ته به چې
ته نوح علی السلام دین در رسوله هغه ورته چې نه نه ته خو چا څه نه دی دروي وو نوح علی السلام ته به څوک پیش کې گواه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت په گواه پیش کی چلا په قران پاک کې دا بیان شوی دی چې نوح علیہ السلام د دین د پاره ډېر تکلیفونه برداشت کړی نو د نبی علیہ السلام امت په چې یا الله بالکل نوح علیہ السلام خلکو ته دین رساله ٹھیک شو تر دغه پیری چې د نبی علیہ السلام د امت خبره براشي نبی علیہ السلام مبارک امت متعلق چې کله گواہی وغوښتل شي نبی علیہ السلام مبارک خپل وایي چې یا الله ز گوایم په دې خبره باندې چې ما د خلکو ته مطلب چې تا هغه دین چې کوم تارا کړو هغه ما رسولې یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک یا ایها الرسول یک نبی ہے یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم بلغت وان لم یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک او بیا مخکې پسې داسې آیات کریمه شته خو غرض دا چې نه چھوڑی دا جوړیږي اے رسول الله اسلام مبارکه چې صح احکامات ما تعالی در کړی دي ناغه مطلب شته ورسو پویګو په کنه پویګو په نو په دغه کې یو ناشنا خبر ورونو واورو نبی علیہ السلام مبارک مونږ یې چې حاضر او ناظر دی دا مونږ یې خو مونږ په دغه مطلب باندې خلق نه پوهیږي مونږ دا یې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حاضر او ناظر دی خو لګ ودرېګا ډایرک ما پتوا ما لګول ما مطلب ورته ځان پوي کا څنګه هغه سړی ته چاوي چې څه نامه اچھا الله اچھا وی واغو ظالمانو داد تخم پریو کنه ایمان ما الله داد دو او الله مو چویلو چاپیم کړم نو غرض دا چې دا مونږ ایمان دی چې نبی علیہ السلام مبارک حاضر ناظر دی څنګه حاضر ناظر دی یعنی مونږ د عملونه ورته پیش کیږي دا سي حاضر ناظر نه چې زه اوس وای چې نام سره جمعات کې ناشته یا مطلب چې بهر دی یا الته دا سي نه کنه دا مطلب مونږ نه یعنی نبی علیہ السلام زمونږ په عملونو باندې حاضر ناظر دی څه مطلب نبی علیہ السلام په خپل باندې فرمایي حواله در کوم چې ماته د خپل امت عملونه پیش کیږي نو حاضر څه معنا چې موجود وي ناظر څه معنا کتون کوي څه مطلب تاسو د عملونه ماته په قبر کې پیش کیږي او زه ته موجودم يم او هغه عملونه تم ګورم اوس په پوه شو په دغه ټکی باندې دا سه ځان پوي کو چې بیا بل پویاله شو پادشاه الله حاضر ناظر دی په هر ځای کې نبی علیہ السلام مبارک موږ تاسو په عملونو باندې کتون کایم دی او ما او ته عملونه ورته موجودن دي دا مطلب شو چا ویلی دی مسلم شریف کې حدیث راغلی زنه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 207 ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې وا خلکو د تاسو عملونه ماته پیش کیږي چې ښه عمل می دا الله شکر ادا کوم او چې بد عمل می نو زه مطلب چې په خفاش دا وسوګره نبی علیہ السلام ته موږ تاسو عمل پیش کړي نور خلکو څه ډنډوره ته جوړه کړ چې وګوره دا پیغمبر حاضر ناظر غړي خبره څنګه یو جوړې ته څه کړ دا هغه خبره ولګولې کیږي چې دوی په صف کې ځای پری او موږ جمعې پورې زوم دغه وی چوڑ کې جوغ جوغ ودارې کو جوغ جوغ ودارې کو جوغ جوغ ودارې چې اختیار ادرمي درويغو کلی ویران کړی موږ نه خپل عقیده پاک عقیده صفا عقیده زین چې نشته دی دا حدیث مسلم شریف کې راغلی ښا امام احمد هم را نقل کړی او امام بهقی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو عمل نه ګوره ماته پیش کیږي دا والے بچولی کو ښا علامه بیزاوی سے بم لیکلی دی ګوره څومره مشهور عالم دی چې بالکل نبی علیہ السلام ته د امت عمل نه پیش کیږي ها وګورو کنه ويكون الرسول او وب رسول الله عليه السلام علیکم پتا سبحانه شهید گوا نو گواہی غیبانه نه کیږي اته عمل نه ورته پیش کیږي دا عمل نه تا وینم او مته جلتا ور سره حاضر اند په دغه نامه حاضر او ناظر نه په دغه معنا چې دل تم دی بار بار انډا کیم دی ویل تکلی کې دا چا ویلی دی دا خو موږ اهل سنت والجماعت کوي وا عالم ویلیم راشه جرمانه درکو راشه چې څه یې چاغه شرط زتا پورا کړ نو غاډه وړي خبرې نه پکار ټول امت په همدغه طریقه باندې را روان دی مخکې ګورو وما جعلنا القبلة التي او مونږ نه ګرځولې قبله هغه كنت چوي تعالی پاغي باندې الا مگر د دې لپاره
لنعلم چې مونږه ښکارا کوم منغه څوک یتبع الرسول چې تابعداري کوي د رسول الله علیه السلام ممن د هغه چا نه ينقلبو چې واوړي علاقبه په خپل پوند باندې وان كانت اگر چې ول کبیرتن دا قبله اوړېدل خامخا درانه الا مگر درانه نو ول الذين پاک کسانو هد الله چې هدایت کړي ول تعالی وما كان الله ان الله تعالی لیدیو چې ځای کې ایمانکم هغه منځونه د تاسو ان الله بشک الله تعالی بالناس بخلق باندې لرؤف خامخا ډیر مهربان دی رحیم او ډیر رحم کوونکی دی نو الله تعالی فرمای چې دا بیت المقدس ته مزګه واړلو چې ځنې منافقان به سم کافران شول هغه چې وای دا کله دلی مونږ کله ایلی مونږ دا څنګه چلو نو الله پکې چې ما یو امتحان دا وکړو چې کوم کمزوري خلک چې یا ایلی شي یا دلی شي او د نور مؤمنانو ایمان نور مضبوط شو او وی فرمایل چې نه نبی علیہ السلام مبارک چې موږ ته کوم طرف ته یې اخر ته موږ کو ځکه چې د وحی کیږي د پیغام رسید الله طرف نه قد نرى پتحقیق سره مونږ لیدل تقلب وجهک فی السما هغه اوړېدل د مخ مبارک دستا فی السماء اسمان طرف ته نبی علیہ السلام په پاس کتل چې جبرائیل وسراشي او دغه يهوديانو پیغورونه خو زتام شو همدای چې خپل دین د پریخو مونږ قبله ته مخ کو خپل دین د پریخو مونږ قبله ته مخ کو نبی علیہ السلام اسمان ته ګوري چې جبرائیل به کله راځي چې حکم راوړي چې بیرته بیت الله شریف ته مخ کا دا به ډیر ښه چې ګوري دا راغی فلنولینک قبلة ترضاها نو زرد چې مونږه بواړو استا قبلتن داسې قبله ته ترضاها چې ته په راضی شي داسې قبله ته بدواړم اے نبی علیہ السلام چې تا خو خوي او ته په راضی شي فولنی بسواړه وجهک مخ مبارک بل شطر المسجد الحرام په طرف د بیت الله شریف وحيث ما كنتم هر چرته چې تاسو فولوا بسواړه وي وجوهکم مخنخ بل شطر په طرف د بیت الله شریف وان الذين بشکا کسان اوتل کتاب چور کړه شوی د کتاب لا يعلمون خامخ دوی پوهیږي انه چا بشکا قبله اوړېدل الحق حق دی من ربهم د خپل رب طرفنا وما الله الا تعالی بغافل نه خبر عما داغه څنګه عملون چې دوی کوي ولا ان اتيت الذين او قسم دې کچرته تراوړي هغه کسانو ته اوتل کتاب چور کړه شوی د کتاب بكل آیت هر قسم معجزہ بكل آیت هر قسم معجزہ ما تبعوا قبلتک دوی تابعداري نه کوي د استاد قبله وما انت او نیت بتابین تابعداري کوونکې قبلتهم قبله د دوی وما بعضهم ان بعض دوی بتابین تابعداري کوونکې قبلت بعض قبله د بعض ولا ان اتبعت او قسم دې کچرته تابعداریو کې اهواهم خواهشات د دوی من بعد ما رسول دا غنه جاءک چراغلی وستا من العلم د علمنا انک بشکت اذن په دغه ټینګ کې بل من الظالمین خامخ د ظالمانو نوی خامخ کې به وضاحت را روان دي الذين هغه کسان اتینهم الكتاب چې ور کړی د مونږ دوی ته کتاب یعرفون او دوی پیژنې دا نبی علی السلام کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه دوی پیژنې خپل ځامن وان فريقا او بشک یو ډله منهم د دوی نه لیکتمون الحق خامخ پټوي حق وهم يعلمون او حال دی چې دوی پوهیږي عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا يهودي عالم بیا رسول مسلمان شو هغه ورته عمر فاروق سے رضی الله عنه در منصور د لیکلی دی دا د حدیثو کتاب دی عمر فاروق سے ورته چې را دغه آیات څه مطلب چې الله په قران کې فرمایي چې يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دوی دا نبی علیہ السلام داسې پیژني لکه زامنو غوندي لکه سړی نه زوی نه غلطيږي او خې پیژني داسې دا نبی علیہ السلام داسې پیژني عبد الله ابن سلام سے ورته یي چې ما د قسمی په الله تعالی باندې چې زوی متعلق مونږ دا نشو ویل چې دا کې دی شي ما نه پیدای کې دی شي ولد زناوی زنانه پیداوی ارمونه وی خود نبی علیہ السلام متعلق مونږ 1% شک نشتا یقیني راته پته او چې دا د الله تبارک وتعالى آخري پیغمبر او رسول دی سبحان الله صلی الله علیه وسلم خپل زامنو نم نبی علیہ السلام خو پیژاندو خو ځنه خلکو و نه منلو او مونږ ته الله هدایت وکړو نو ځکه مسلمانان شو دا د عبد الله ابن سلام سے وینا مخکې څه فرمای الحق من ربک حق من ربک دستا د رب د طرف نه دی وان فريقا بشک یو ډله منهم د دوی نه لیکتمون الحق خامخ پټوي حق وهم يعلمون او حال دی چې دوی پوهیږي الحق من ربک حق من ربک دستا د رب د طرف نه فلا تکونن نتمکه من الممترین د شک کوونکو نه
لکه ځنې خلکو ته ښه پته و چې یا رسول الله جایز دي، ښه ورته پته و چې مشرانو ویلي چې جایز دي او هر چا ویلي چې جایز دي او هیڅ خبره پکې نشته، او د هغې باوجود دا حق پټوي. خاوړ کې څلی پټې، څه پیدا به تا ته میلاو شي، څه پیدا به تا ته میلاو شي. یا رسول الله جایز، وسیله نیول جایز، مزاراتو له تک جایز، هر یو شی جایز دی. مشرانو یې پې لیکل کړي دي او هغې باوجود یې چې را نشته او دا نشته، او چې د مشر کتاب ورښکاره کې نه چې د محبت ته وجې نه خو ویل جایز دي. نو ظالمه موږ خو یې څه د بغض نه یو. نعرې رسالت یا رسول الله، نعرې رسالت یا رسول الله، څه د بغض نه خو نه یو. بغض نه چې وایي بیا دغې نارې مقصد څه شو؟ ښه ولکل او د هر یو دپاره وجهتون قبله ده هو مولیها چې هغه مخ اړوي هغې ته. په دا باندې طالبانو ځان پوه کړو. قبلي چې دا په درې قسمه دي، یو د یهودیانو قبله، یو د عیسایانو قبله او یو د مسلمانانو قبله، د نبی علیہ السلام مبارک د امتیان. د یهودیانو قبله چې وه دا هغه طرفو چې کوم طرف د بیت المقدس هغه مغرب طرف ته سیټ، د هر یو جسم مغرب طرف ته سیډمی او مشرق طرف ته. بیت المقدس یو دی. یهودیانو عیسایانو قبله یوه وه خو لږ فرق شته پکې، دا فرق نن زده کړو ورسره. یو د مغرب طرف ته سیټ او یو د مشرق طرف ته سیټ. د یهودیانو قبله بیت المقدس هغه دیوال هغه طرف چې کوم طرف مغرب طرف ته راځي، او د عیسایانو قبله هغه چې کوم مطلب چې مشرق طرف ته راځي، او د مسلمانانو اسیم بیت الله شریف. دا څه موسی علیہ السلام ته د مشرق طرف نه د مغرب طرف نه حکم شوی چې ته څه وکړه چې ته دا نبوت قبول کا او ته لاړ شه فرعون لا او داسې کار وکړه. نو دوی هغه مشرق مغرب طرف راونیو. وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر. ٹھیک شو. او عیسی علیہ السلام مبارک مور بیبي چې کومه مریم بیبي هغې له جبرائیل علیہ السلام راغلی و کوم طرف ته؟ مشرق طرف. مشرق طرف باندې راغی او هغه خبره اذ انتبذت مکانا شرقیه، په هغه ټیم کې چې جدا شوه مکان شرق طرف ته مشرق طرف ته. نو عیسایانو چې موږ هغه مشرق طرف ځکه چې دلته جبرائیل راغلی و او دلته د مریم بیبي په ګېډه مبارکه باندې عیسی علیہ السلام جوړ شو. څنګه جوړ شو؟ جبرائیل علیہ السلام پوکای ورکړو په دې ګریوان کې او د هغې نه الله تبارک وتعالی حمل جوړ کړو. او د مسلمانانو اسیم بیت الله شریف نه. ښه ولکل او د هر یو دپاره وجهتون قبله ده هو چې هغه مولیها مخ اړوي هغې ته. فاستبقوا الخیرات وړاندېوالی وکړو د یو بل نه الخیرات نیکو ته. اجه خیریاتونه نشته دی. څه شی نشته دی؟ طالبانو وایو که نه ظالمانو نه؟ څه شی خیریات عربی زبان کې نیکو ته یي. څه شته یي؟ نو څه مطلب شو چې نیکۍ نشته؟ نو دا سړی خوله د پړخېدو نه و چې نیکۍ نشته. وایو که نه؟ خیرات خو نیکو ته یي. ظالمه خدای دا څرنګه شیخ القرآن دی. فاستبقوا الخیرات وړاندېوالی وکئ د یوه بل نه الخیرات نیکو ته اینما تکونو. او د خیریات خیریات څه لري چې چا پسې کوي مخ پسې نیکۍ ورلګي که نه؟ بېله خبره چې کاري صاحب دا پې ماړه شي. اینما تکونو هر چرته چې یی تاسو یأتی بکم الله جمیعا رابولي تاسو الله تعالی ټول. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو څیز باندې ښه قدرت لرونکی دی. ومن حیث او هر چرته خرجتا چې ته اوځې فولې بس واړوه وجهک مخ مبارک بله شطر المسجد الحرام په طرف د بیت الله شریف. وانه او بشک دا مخ اوړېدل للحق خامخا حق دی من ربک د ستا د رب د طرف نه. وما الله نه الله تعالی بغافل نه خبر عما د هغې څه نه تعملون چې تاسو یې کوئ. ړومبنی هغه مونځ چې بیت الله شریف ته وشو هغه کوم یو مونځ و؟ د ماسپښین مونځ. 2 رکعاته بیت المقدس طرف ته وشول او 2 رکعاته بیت الله شریف. او ړومبنی هغه مونځ چې په مسجد نبوي کې وشو بیت الله شریف ته ټول هغه د مازدیګر مونځ. ښه 14 یا 18 میاشتې منځونه شوي دي ځکه چې په تورات کې لیکل شوي و چې نبی اخر زمان علامت دا دی چې دی به 2 قبلو ته مونځ کړي.
یو نبی دوه قبلو ته منځ نه کړي، منځونه نه دي کړي. واحد نبی علیہ السلام مبارک دی چې صاحب القبلتین دی. الله سره زما د حرمین شریفین لبار بار بوزا امین. نو د نبی علیہ السلام مبارک ته زیارت مبارک دی، دلته قبله د طرف باندې قبله. نو په دا دیوال باندې ډېر خپل لیکای کړي نیوی په دام لیکل چې صاحب القبلتین. ډېر اوصاف د نبی علیہ السلام غلي کلی یو پکې دا ده. امولي شه ته ما چې وګوره دا صاحب القبلتین، هغه صاحب د دوه قبلو چې دوه قبلو ته منځ کړ. ها او دا جمعات کوم جمعات مسجد قبلتین دا بنو سلمہ دغه علاقې بنو سلمہ نامه و. دغه یو جمعات په دغه کې د دوه رکعتې بیت المقدس ته وکړو، بیا حکم راغی نو ټول راتاو شو او دوه رکعتې بیت الله شریف ته وکړو، نو دغه جمعات نامه مسجد قبلتین شو. کنه دا جمعات د بنو سلمی قبیله. ها ومن حيث ورچرتا خرجت توزي فولي بسواړه وجهك مخ مبارک بل شطر المسجد الحرام په طرف د بیت الله شریف باندې. وحيث ما كنتم او هر چرتا چې تاسو فولو بسواړه وجوهكم مخنخ بل شطر په طرف د بیت الله شریف لالا د دې د پاره لالا يكون د دې د پاره چې نوی لناس د خلقو د پاره علیکم په تاسو باندې حجت دلیل الا الذين مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي منهم د دوینا فلا تخشون تاسو مې یریږئ د دوینا وخښونی او یریږئ زمانہ ولی اتما او د دې لپاره چې زه پوره کوم نعمتونه خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم او د دې لپاره چې تاسو تهتدون هدایت بیا موزي. کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه مونږ لګلو په تاسو کې یو عظیم شان رسول منکم چې د تاسو نو یتلو تلاوت کول به علیکم په تاسو باندې آیاتنا هغه آیاتونه زمونږه ويزکیکم او پاکول به تاسو د رسول مبارک ويعلمکم الكتاب او خودل به تاسو ته کتاب او حکمت او حکمت ويعلمکم او خودل به تاسو ته د رسول مبارک ما هغه علم تکونو تعلم چې تاسو په نه پوهیدو. فذکرونی یاد کو ما اذکرکم زبتاسو یاد کم وشکرو لی او شکر باسو زما ولا تکفرون او تاسو نه شکر ما کو. ما یاد کو زبتاسو یاد کم الله پاکه ما ذکر کا زبدتا ذکر کا. الله پاک فرمای بخاری شریف حدیث ته ځان نه یاد کا ځان له بد یاد کا په ډله کې ما یاد کا په بهترینه ډله د فرشتو کې بد یاد کا. اجه په زور باندې ذکر ناروا ده عجیبه باندې خبره خلون. الله پاکه چې په ډله کې ما یاد کا چې په ډله کې یاد کم. تاسو به انسانان په یو جماعت کې راغونډي یو په اجرا کې او زبم په عرش عظیم باندې د فرشتو په ټولګي کې یاد کم او به چې پلانکای بندا په پلانکی ځای کې نه ناشته او د ما ذکر کیه فرشتو. نو ذکر بالجهر د پر خپل ځای نه دی، په زورم ذکر کا په قرارم کا. دا اذان ذکر دی، اذان بالکل ذکر دی. څومره په جهر باندې دا لوډ سپیکر یو دا چې لګیدلی. نو غرض دا چې ځای تا ګورا په زورم ذکر کوا او په قرارم کوا. اوس چې بیمار پروت په کوټه کې او ته په زورا ذکر کې نو دا اوس ناروا دی. یا د هسپتال په وارډ کې بیمار داخل کړي او ورته ته ذکر کې ټول بیماران دي کنه، چاته ګلیکوز را کړی او چا اپریشن شوی دی او چا. نو په داسې حالت کې بیا په زور ذکر نه پکار او نور دواړه جایز دي، خو موکی ته ګوره چې چاته تکلیف تی نوي کوا ذکر. اوس په دربارونو کې سار اذان چوشي ورپسې ذکر کیږي کده غټه کې خڅو کو درم پرې چراوي شي. دا ټیم د خوب ټیم نه دغه کې بالکل ذکر پکار. یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو استعینوا مدد غواړو به صبر په صبر سره او صلات او په مانځ سره. تکلیف درته پیښی صبر وکا منځ وکا. ان الله بشک الله تعالی مع الصابرین صبر کوونکو سره دی. صبر بیان څه وکړو ځکه چې مخکې د قبله اعتراضونه وشول. يهوديانو څه ویل مؤمنانو تاسو دین نعوذ بالله داسې وګوره چې موږ دین ته راوښتو خپل قبلم پرې خو موږ قبله ته راوښتو. الله پاکه خیر دې صبر وکړو. دوی دې یی تاسو صبر وکړو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. دا چې کله په جنگ بدر کې په جنگ احد کې نه جنگ بدر احد کې بیا ویا کسو په جنگ بدر کې چې کله سویرلس صحابه کرام شهیدان شول نو منافقانو يهوديانو ویل مسلمانانو ته چای هاي دا کسانم چټي ضایع شو
دا کوم کسانم چې مړه شول دا چټي مړه شول اسیم جنگ جوړالو نه هغه مړه شول داسې څه خبرې کا په دغه دوران کې آیات راغلي ولا تقولوا او تاسو ما لمن هغه چاته یقتل چې وجل شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې څورته نه یو اموات مړی خودي خود نور مړو غندې نه دي مړ ورته ما یا نور کو ګوري حالت د مړو دی خو مړی ورته نه بلکې څه ورته شهید څه ورته شهید ورته مړی ورته نه ها نو چې شهید ته مړی نشي ویلای پیغمبر ته څنګه مړی جب ثابت ہوا حیات حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے مدینے کی نبی کی مطلب باندې ورسو نو غرض دا چې کله شهید ته مړی نشي ویلای نو نبی ته څنګه مړی نور وفات کیږي خو ټول کل نفس ذائقه الموت خو غرض دا چې پس پکاوی باندې یا پاغه باندې مونږ دلته یو کنه چې دولسم خلکو دا مشوره کړی چې 12 وفات 12 وفات ورته 12 وفات دا دولسم دی دغه مونږ عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو د دوی په ژوند باندې نه پوهیږئ په دا کې طالب علمانو د پیغمبرانو په ژوندون باندې لګي خبري ولیکو داسې مختصر الفاظو کې مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 94 باندې حدیث راغله نبی علیہ السلام مبارک روان دی صحابه ته چې د غزای څه نامه صحابه ورته فرمایي چې دته یې وادي ارزق دغه واده نامه وادي خو د غرو لمنه تا دغه غرو لمنه نامه ارزق اجینا موسی علیہ السلام روان دی احرام تړلې دی او حج بیت الله شریف ل روان دی حالانکه د نبی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام په منځ کې څومره وخت تیر شوی او دا غي باوجود ځکه چې د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام په منځ کې 1700 سال تیر شوی او بیا 600 کال دا ور واچو ناغه څه کم 300 سال بعد موسی علیہ السلام احرام تړلې دی او په وادي ارزق کې روان دی او بیت الله شریف لوي په ایمان وي چې پیغمبران ژوند دي کنه ژوند دي وای صحیح وای کنه زنه حدیث مې ته پیش کړو مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 54 او په همدغه حدیث کې همدغه حواله یو اچھا مخکې چې تیر شو صحابه فرمایي بل وادي رغله د غرو لمن وی فرمایي چې دغه څه نامه و اچھا موږ ورته چې دغه ته خلک هرشا نامه اخلي هرشا اچھا خاینا غ یونس علی السلام په سره اوخه باندې سور دی او بیت الله شریف له حج ل روان دی دا یو دلیل شو پیغمبران ژوند دي دا موږ ایمان او داسې ژوند دي چې دا الله په حکم باندې په دنیا کې ګرځي دا وګوره کړه دویم حدیث مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 268 مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحه نمبر 268 نبی علیہ السلام فرمایي چې معراج په شپه باندې ځتلم بیت المقدس لا موسی علیہ السلام ما په خپل سترګو لیدو چې په قبر کې دننه په مانځه باندې ویلیاړو سبحان الله دینه دا ثابت شو چې انبیاء کرام بالکل ژوند دي او مولانا اشرف علی تانوی هم لیکلی دي په نشر الطیب کتاب کې سی لیکلی دي چې بالکل د انبیاء کرامو دا ژوندون چې دی دا بالکل شته خپل بدن مبارک په قبر کې دغه روح ته پاره الله بل بدن جوړ کی او په هغه بدن سره دی په دنیا کې ګرځي را ګرځي نو یو جسم عنصری دی یو جسم مثالی دی جسم عنصری لکه ما او تعالی بدن اصلي بدن په قبر مبارک کی وي دغه نور به هغه لپاره روح یا الله پاک راوخلی هغه روح نه څه حصہ او په دغه مثالی بدن کې ورواچي لکه د معراج په شپه باندې ټولو پیغمبرانو نبی علیہ السلام مبارک پسې په بیت المقدس کې جمع کړي وو حالانکه خپل بدن په قبرو کې خو دغه روحونو له الله پاک بل بدن ورکو هغه ته جسم مثالی هغه ورکو تاسو قتل موسی علیہ السلام مانځ باندې میلیارډ دی بیت المقدس کې مو او بیا په پیغام اسمان کې مو دغه ته جسم مثالی ها فیض الباری کې مولانا شاه انور شاه کشمیری سے لیکلی دي دام دیوبند مشهور عالم دین دی
خو کاش کې چې دا خبر را سره همدغه د خپل دیوبندیانو مني، مونږ یې منو او دوی نه مني، او مشرم د دوی دی. چرته لیکلي فیض الباری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 204 چې بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په جسم مثالی سره ارزه لتلی شي. او بیا دا ملي چې علامه جلال الدین سیوطی سے 22 واری نبی علیہ السلام په ویخه باندې لیدل. سبحان الله. حالانکه جلال الدین سیوطی سے وسوستر شوی دی، خو نبی علیہ السلام 22 واری په ویخه باندې لیدل دی. ښا په خوب کې نه، په ویخه باندې. دا نه دا ثابت شو چې پیغمبران بالکل ژوند دي، بس صرف دمره چې هغه مرګ څکلې دی، نور الله تبارک وتعالى جسم مثالی میر کړی دی او جسم عنصری مبارک یا سمشته. مخکې ګورو ها ولا نبلونکم او خامخا امتحان باخلو د تاسو به شی په څه شي سره من الخوف د يرنا ير بدر باندې راولم والجوع او الوغ بدر باندې راولم یار بدر باندې راولم یعنی جهاد بدر باندې فرض کوم، اول جوع او لوګه بدر باندې راولم یعنی روزه بدر باندې راولم، ونقص من الاموال او کمول د مالونو یعنی زکات په زپتا باندې فرض کوم، اول انفس او کسان بم شهیدان کیږي، نفسونه بم کمیږي، وثمرات او میوه بم کمیږي، چاغه اولاد دی، اولاد بدر نه خلم. وبشر الصابرین، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکہ زیره ورکه د خلق الله دغه صبر کوونکو خلق له چا په دغه خبرو باندې صبر کړی دی. الذين صبر کوونکي هغه خلق دي اذا اصابتهم کله چې ورسیږي دوی ته مصیبتون څه مصیبت، قالو دوی انا لله وانا الیه راجعون، بشک مون خاص د الله تعالی یو او بشک مونږه الیه د الله تعالی ته راجعون، بیرته واپس کیدونکي یو. اولئک دغه کسان علیهم په دوی باندې صلوات اطمینان دے من ربهم د خپل رب طرف نه، ورحمت او رحمت دی، واولئک او دغه کسان هم المهتدون، هم دوی هدایت مندون کی دي. رونو مخکې ذکر وشو د کعبه شریفه، بیا هغه اعتراضات او دا ذکر شول، د قبله اوړېدلو ذکر وشو. اوس ورپسې بیان کیږي د دې خبرې چې دا کعبه شریفه ډیر اوچت مقام لري او ډیر د عزت والا ځای دی، او په دغه کعبه کې دننه دغه کعبه سره خوا او شا کې یو دوه غرونه او غونډې دي چې وی ته صفای او بل ته مروه. نو الله تبارک وتعالى د حج احکامات اوس ورپسې ذکر کوي، ځکه چې بیت الله شریف جوړ شو، تحویل د قبله راغی، اوس د حج او د عمره وضاحت کوي خلق تعالی په. یو شان نزول دی دلته هغه دا چې یو دوه کسانو تفسیری ساوی لیکلي، د یوې نامه یو سړی نامه وا اسعاف عین سره، او یو خزه وا چې دا غي نامه وا نایله نامه وا. دغه دواړو کعبه شریفه ته ننوتل او په کعبه کې دننه زنا وکړه. استغفر الله. الله پاک ته تیګو بوتان جوړ کړل، تیګې ته جوړ کړل. کاپیران چې را خبر شول واره ور کولاو کړو، او هو چې دا ډېر لوی بزرګان شول، چې مونږ یې په ایمان کې شک وته ول مریدان ګوري، او هو چې دا ډېر لوی بزرګان شول. اصحاب بوتي راوړو په صفا باندې کې خو ونډه وکنه، الله پاکم سره ما بار بار ویر والا، او نایله بوتي راوړو او په مروه باندې کې، او په ایمان کې بیا کوم یو چا کړی چې وی هغه بیا ښکل. نو الله پاک فرمایي چې کله بیا اسلام راغی او مکه فتح شو، نو صحابه کرامو به عمره کې دا چکرشتا دا او چې کومي سعی ورته ویل شي، او په حج کې دا ششتا. نو ځنې صحابه کرامو به سوچ کې دا چې وای دا خو مخ کې بوتان دي ته پراته. نو الله تعالی ذکر وکړو چې نه دا منډه چې تاسو وغو دا د بوتانو وجنه نه دي، بلکې دا د هاجری بی هغه سنت دي. هغه یو د الله پاک ولیت رشي وا، یو نیک بی ته رشي وا، هغه د اسماعیل علی السلام د اوبو په تلاش کې، اسماعیل علی السلام د پاره د اوبو په تلاش کې دا منډه والی، دا منډه الله ته دمر خوږی لګیدلې دي چې تر قیامت پورې په حاجیانو او په عمره ولا کسانو باندې واجب وګرځالي. دا د الله پاک دوستانو نیکان خلق الله پاک ته دمر ګره معزز دي. ښا ان الصفا بشک صفا والمروه او مروه من شعائر الله، دا الله تعالی د دین د نخ کو ندي. فمن حج البيت فسغتك چې حج کی د بیت الله شریف او اعتمر یا عمره کی فلا جناح علیه، نو هیڅ ګناه نشته په د باندې ان یطوف بهما چې طواف کی پدې کې صفا مروه نه کوم طواف اچا کړي وغي نو تا باندې ګناه نشته،
چې ته وایې چې کنه وایي دلته خو بوتان پراته وو هغه بوتانو وجه نه چېرته ګناهګار نشم نه دا تاسو باندې نشته ومن تطوع او هغه څوک چې په خپل خوخو کې خیرن دنه کې کار فإن الله شاکر علیم بشک الله تعالی شکر قبلون کوي علیم ډیر په دی ان الذين بشک کسان یکتمون چې پټوي ماغت انزلنا چې مونږ نازل کړی دي من البینات د واضح دلایلونه والهدى او د هدایتنا من بعد ما بیننا ورستو دا غنا چې خ بیان کړی دي مونږه هغه لناس خلق ته فل کتاب په کتاب کې اولئک دا کسان لعنهم الله لعنت وای په دوی باندې الله تعالی ویلعنهم اللعنون او لعنت وای په دوی باندې لعنت وینکی لعنت خپل معنا د الله د رحمت نه لریواله مونږ تاسو په دې معاشره کې عام یو تو لعنتی په پلا کیو درشاو تو لعنتی و دا ټکه استعمال رونو دغه معاشره نه ختم کو لعنت ویل په یو کس باندې دا بالکل بخاری شریف کې حدیث ته جلد نمبر 2 صفحه نمبر 893 نبی علیہ السلام فرمایي لعن المؤمن كقتله مؤمن مسلمان باندې چې لعنت وایي دا داسې دمره ګناه وشو لکه چې ویژلې دي دمره ګناه وشو نو مؤمن مسلمان باندې ژوندۍ کافر باندې لعنت نشي ویلې صرف شیطان باندې ویلې شي ژوندۍ هغه کافر چې تا ته دا پته نه چې دا به مؤمن مړ کیږي او کا کافر به مړ کیږي په دغه باندې لعنت نشي ویلې او کا پته ارته چې نه یقینا په کوپر مړ کیږي لکه شیطان ژوندۍ خوار چاته پته او چې کافر دغه دنیا نه درومي نو په دغه باندې لعنت ویلې شي او که په مسلمان دی ویلو دمره ګناه وشو لکه چې ویژلې دي دمره ګناه وشو قتل ګناه وشو نورونو دا تو نالت دا ټکی ختمېدل پکار دي الا الذين مگر هغه کسان تابو چې توبه وکړي دا او اصله او ځانونه نه کړی دي و بیان او بیان کړی دي هغه څه چې پټ کړی دي ای نبی علیہ السلام صفاتونه بچا پټال يهوديانو چا به پټال يهوديانو لګنورم پوچا تواضع چا به پټال يهوديانو به پټال خدای پاک د مونږ تاسو په دغه ټیم کې د يهودیت نه وساتي امين او چې کوم خلک په دغه يهودیت کې گرفتار دي خدای پاک دې دغه يهودیت نه وباسي امين نبی علیہ السلام ناچ بد په لګي او کترانه مرانه ورواچي ایثار ورته منجهیر ترانه ورواچي چاغه داسې دا بیا به سر ورته منجهیر الله پاک زموږ تاسو ایمان مضبوط کړي امين خا وبینوا او بیان کی هغه څه چې پټ کړی دي فاولائک اتوب علیهم نو دغه کسانو توبه به قبول کم زده دوی وانا اوز التواب خطوبه قبلون کهم الرحیم او ډیر رحم کون کهم ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کفر کړی دی و ماتو او نشوي دي وهم کفار او حال دی چې دوی کافران دي اولائک دغه کسان علیهم په دوی باندې لعنت الله لعنت الله تعالی او ملائکه او فرشتو دی والناس اجمعین او د ټولو خلقو دی خالدین همیشه به فیها په دې لعنتونو کې لا يخففون بشيس بکوله عنهم العذاب د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه دوی ته مهلت ورکولې شي و الهکم او اله د تاسو معبود د تاسو اله واحد یو معبود دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم نشته لایق د عبادت مگر هم د الله تعالی دی الرحمن چې ډیر مهربان دی الرحیم ډیر رحم کوونکی دی اوس الله پاک په دغه وحدانیت باندې چې لا اله الا هو الرحمن الرحیم په دې باندې اوس دلایل پیش کړي چې الله پاک یو دی دا الله پاک ذات څوک دی نو هغه یی چې الله کنه پیژنې نو په قدرتو یې پیژنه قدرتو ته یې ګورا اسمانو ته وګورا سپوږمۍ ته وګورا میرسترګې ته وګورا دا ستورو ته وګورا غرونو ته وګورا پرې نور خبرې د خپل ځان ته وګورا بس من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل ځانو پیژاندو الله یې پیژاندو په ځانو پیژانې چې د شلو کالو شل کاله مخکې چرته وي پوهه په کوم ځای کې تعالی راغلا ته څنګه پوه شې په ځان باندې ان فی خلق السماوات بشکا په پیدایښت د اسمانونو کې ول ارض او پزمکو کې واختلاف الليل او په اختلاف د شپو کې ونهار او په ورځو کې والفلک التي او کشته هغه تجری روان دي په بحر په دریاب کې بما داغه څه سره انفع الناس چې پیدا ور کوي خلقو ته وما هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی من السماء د وریازونه مما ان اب فاحيا به الارض بس را ژوند کړی دا به په دی وبو سره الارض ازمکه بعد موت ارستو د مرګ د ازمکه نه وبس او خار کړی دی فیا په دې ازمکه کې من کل دابتن هر قسم زنده سره وګورو وتصریف الرياح او اړول د بادونو وصحاب او د وریازو المسخر چې تابعداري دی بین السماء والارض
ومن د اسمان او زمکه کې لآیات لقوم یعقلون خامخ نخې د قدرت دی دغه قوم د پاره چې دوی پوهیږي. دا وګورو کنه دریاب له چې شګ او واچه ډوبئی او غاټه بیړې پکې را روانې د کانټینر وډکا هغه نه ډوبېږي. بس دا الله پکې چې دغه قدرتو ته تاسو وګورئ. اسمان وړو کوي چت دا د چترې چت څومره وړو کوي خو بغیر د سټینډ نه هغه نشي ودرېدای. نور چتونه پرې څومره غټ اسمان دی نه چرته پلستر ته راوغورځېدو نه چرته خختي گزارته وشو چوي چرنا لګ زوړ شو راوغورځېدو. غرونو ته وګورو نو غرض دا چې تاسو په دغه الله پکې چې دغه شینو کې تاسو سوچو. بیا دغه میوجات ته وګورو توخم دا وی کرا شین چمن شین بوټه تی راوشي هغه بوټه چې بیا غټ شي بیا میوه ونسي هغه میوه کې بیا خوند واچول شي هغه رنگونه دا رنگونه ته په بازار کې نه ملاويږي او الله پاک په خپل قدرت باندې د زمکه نه راوخته خړې زمکه نه سور نارنج راوخته زیړ نارنج راوخته خړې زمکه نه شین ګل راوخته ګلابي تی راوخته سپین ګل تی راوخته دا رنگونه چا ور کړل دا څنګه طریقه بس الله پاکه چې قدرتو مو پیژنه. دا الله په ذات کې سوچونه او فکرونه کول نه دی پکار دا الله په قدرتونو کې سوچ او فکر پکار دی. دا بنه چې الله پاک بڅرنګي نبی علیہ السلام فرمایي دا څه بنکو تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ذات الله. دا الله په مخلوق کې سوچ کو دا الله په ذات کې سوچ ما کو کنه گمراه بشو څوک یې چې الله بڅرنګي بس خامخ شیطان وسوسه رچې گمراه کوي او کوو چې دا غر الله څنګه جوړ کړي نو بس سوچ پکې وکړه. ځکه امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو ساعت فکر او سوچ کول دا الله په مخلوق کې دا د زر کاله د عبادت نه ډیر اجر او ثواب لري. دا الله په مخلوق کې به سوچ کی مخکې ترجمه ته ګورو چې مزل وکړو. ومن الناس او زن د خلقنا مناغه څوک دی تخذو چې نسی من دون الله بغیر د الله تعالی نه اندادن شریکان بوتان یحبونهم دوی محبت کوي د دغه بوتانو سره که حب الله په شان د محبت الله تعالی. والذین او هغه کسان امنو چې ایمان راوړي اشد حبا لله ډیر زیات امینه کوي لله خاص الله تعالی سره. ولو ير الذين كچرتویني هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي از هغه وخت يرون العذاب چې دوی اویني عذاب نو وبي چې ان القوه لله جميعا بشک طاقت خاص الله تعالی د پر جميعا ټول وان الله بشک الله تعالی شدید العذاب سخت عذاب ورکون کوي. اس پاغه وخت تبرأ الذين چې بیزار شي هغه کسان تبعو چې تابعداري شوی دا من الذين دا کسان نه تبعو چې تابعداري کړي دا ورأوا العذاب او دوی اویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب او کړشي په دوی باندې الاسباب او اغرشتي الاسباب او اغه واسطه. وقال الذين اوای باغ کسان تبعو چې تابعداري کړي دا لو ان لنا کرتن کچرتوي بشک زمونږ د پاره بیرته تک دنیالا فنتبرأ ان موږ بیزاری کړي و منهم د دې مشرانو نا کما تبرؤوا منا لګ سرنګ دوی بیزاری کړي دا د مونږ نه کذالکهم دارنګ یریهم الله خایدو تعالی تعالی اعمالهم عملنا دوی حسرات افسوسناک علیهم په دوی باندې وما هم او نبوی دوی بخارجین من النار وتن کی دورنا. هغه خلق چې پړاندو سترګو باندې مشرانو په روان دي. کوم مشران؟ پاکیده کې مشران د عقیده مشران په نه خبره باندې بس یو سړی وای چې بس دا چې څه بدا ټیک او پړاندو سترګو روان دي. الله پاکي چې کله ز دا کشران دا چا پسې چې روانو دغه متبعين دا دوزخ ته ورواچم دوی به چې یا الله مو خداغو خلکو تابعداري کړي وا او یا الله مون بیرته مباسا او دنیا نه مولګه چې موږ دغه خپل بدعقیده او مشران نه توبه وباسو. الله پاک ورته چې نه پاغه ټیم کې چرته خیر ته پته و چې دا سړی غلط ګڼيږي تا به چې نه ټیک ګڼيږي خصوصا دا کوم حالات چې تیر شول چې خلکو په دغه مشرانو باندې څومره سرونه ماته چې څوک هم پسې تلی بسره په آخرت کې به دغه حساب ورسره کی. نورونو کوشش دا کو چې چا خاندان نه پیژنو ذات نه پیژنو علاقه نه پیژنو
د داسې خلک په تا خو سره په کار نه مونږ سره ملګری یو عمر زمین مولوی صاحب سواتو چې مونږ په علاقه کې یو امام او 15 کالو رئیس امام چې مونږ علاقه یو سړی لندن لته چګوري لندن په یو کوڅه کې ولید هغه ملا چې ګیر او برته وهلې دي او پتلون متلونه اچاله اچا هغه مونږ کلیوال ورته ویل چې استاد یو ودرېګه مولوی صاحب دا څنګه پروګرام دی چې وی چې استاد یو مولوی صاحب نه یم چې کله کلی له لاړ شي یا ټلیفون راو کیڅو ټول خلکو ته وی چې 15 کالو جمع راو ګرځاو اچھا ما ورته چې څنګه اجازه بنیادی عیسائی خو صرف د څو خبرو پر ځب هغه علاقې لري راغله 15 کاله منځونه ورته چراو ګرځاو زوم د دغه اوسیدونکو یم عیسائی خو په هغه ځای کې ما دا سټایل او دا طریقه داسې جوړه کړه چې بس نورونو ډېر احتیاط پکار دی دا باندې چې د الله دین بیانوي اسنه چې دا د الله دین بیانوي دا بنیادی يهودي نو ډېر احتیاط پکار دی په دې دین کې ته پاتینګړو پیاس پختنه خو کو درې څلورو دکانو کې خدا کی دې پختنم چرته و نکړه چور کې کومه کی د ټیکو نورونو لکه څنګه دنیا په خبرو کې مونږ ډېر تحقیق کو داسې د دین په خبرو کې تحقیق کو الله باجر درکې خا مخکې ویل شو چې یا ایه الناس اعبدوا اغه دینیات را روان دي دینی خبر را روان وي ها اوله سپاره کې چویل شو تر دغه ځای پیری اوس دغه کې الله تبارک وتعالى دنیوي کارونو طرف ته وضاحت کوي او د دنیا خبر ارته کی ګورخه یا ایها الناس ای خلقو کلوا خرتاسو مما ده هغه څنګه فل ارض چې پس مکه کې دي حلالا طیبا حلال شي نخرو طیبا پاک شي نخرو آرام خوري ماکو ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري ماکو قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان خنزیر لکم د تاسو د پاره عدو مبین دښمن د ښکارا انما یامرکم بالسوء بشک دا شیطان حکم کوي تاسو ته بالسوء په بد سرا والفحشاء او په بحیا سرا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه دا ډېر مفسرینو کې د نوچت مفسر نشته رئیس المفسرین ورته دا ځکه پارځه کې د خبرم شته اجه سو څه شي تویل شي او فحشات شي تویل شي اجه سو هغه ته چې پاغي باندې حد نه جاری کیږي حد لکه کوړې ور کول یا رجم یا څه او فحشا هغه ته چې پاغي باندې حد جاری کیږي د تفسیر ده خپل تفسیر کړي وان تقولوا او تاسو اوای علی الله په الله تعالی باندې ما هغه تعالی تعلمون چې تاسو په نه پويګو د شیطان خو خداو چې تاسو باندې بهای کارنو کی بد کارونه در باندې وکي او په الله تعالی باندې هغه خبره وکړو چې تاسو تخپلم پاغي باندې علم نوي دا د شیطان حرکت ته چې څوک بیل مګنیږي دا هم لیدو وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون شیطان په تاسو باندې داسې خبرې کی چې تاسو ته دا غي علم نشته و اذا قيل لهم اتبعوا او کله چې ویل شي د خلکو ته دا شیطان د اغوا کېدلو او د گمراه کېدلو طریقې دي او هر کله چې ویل شي دوی ته اتبعوا تابعداري وکړئ تاسو ما دا کتاب انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالوا نو ییدا کافران بل نتبعوا بلکې مونږه تابعداري کوو ما دا هغه دین الفینا چې مونږه مندل دي علیه پاغي باندې ابا انا خپل مشران او لو کان اگر چې اباهم مشران د دوی لا یعقلون شیئا چې نه پویدل پېد شي باندې ولا يهتدون او نه دوی هدایت مندلو يهوديان نو چې پښتنه وشو چې ورکه د قران پاک ته لکینو نه مړه چې مشرانم چې څویل بسا ټیک خدا د يهودو خبره کا اوس وخت کې څوک دغه خبر نه دا خبر را ثابتای چې را مشر م میلاد کو کښ دی چې نه میلاد نه کم نو یاره موږ مشرانو په میلادونه کوم مونږ کو وای چې وګوره کنه نه مشرانو په طریقې باندې روان دی والله پکې چې مشران په ټکی نو خبر نو ورکه مشران خو په ټکی نو خبر خو چا مشران د يهوديان چا مشران يهوديانو مشران عبد الله ابن عمر سے څه فرمای 1024 صفحه بخاری شریف چې څوک د کافرانو آیاتونه په مسلمانانو ورته پی دغه سړی نه لوی ګمرا نشته په تمام مخلوق کې دغه سړی نه لوی شر پسند بل نشته چې د بوتانو آیاتونه راخلی او د کافرانو په مسلمانانو ورچي په قران شریف کې چې کوم د بوتانو آیاتونه هغه نن سبب په مزارات باندې ورچسپان کوي
په زیارتونه ورچسپان کوي. ها بس دغه پر دا فتوا ډیره د عبد الله ابن عمر سے بخاری شریف 1024 صفحه دویم جلد اخیری حدیثونو کې راځي. ومثل الذين مثال داغي کسانو کفرو چې کفر کړي کمثل الذي پشان د مثال داغي کس دی یعنی کوچ आवाजونه کوي بماغ هغه سر وتلا اسمو چاوریدل نه کوي الا دعاء و نداء مگر بلنه ووري و نداء او आवाज. الله پکې چې دا کافرانو ته د دین आवाज کوله چې دا داسې دي لګي یو وزادو یا ورغمه دی یا یو پسره आवाज ورته وکي چې دلته راشه خپل لګ څنګه شپونکیان یا کوم خلک ساروی ور سره عادت وي نو هغه ته دا پته نه لګي دغه ساروی ته چې دا مال خوراک را کوي او کنه چاړو کې راته تیرا کړو. نو دا رنګ دا کافران انداسې سارو غوندي نبی علیہ السلام ورته چې دل تراشه نو هغه اوریدلو بلنه کی خو نور عمل پې نه کی مخکې په پویږي نه چې دا مڅلا غواړي سلام غواړي دا کوم شی چې ما ورته غواړي دا څه شی دی هغه د اسلام د حقانیت نه ځان نه خبري. سومن کان دي دوی بوکمن ګونګیان دي دوی کان دي د حق خبرې نه ووري ګونګیان دي دوی د حق ویل نه کوي او میون وړاندې دي دوی د حق لیدل نه کوي فهم لا یعقلون بس دوی نه پويږي. یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو کلوا خری تاسو من طیبات ما رزقناکم پاکیزه غشینا چې مونږ درکړی تاسو ته واشکروا لله او شکر وباسو الله تعالی ته ان کنتم کچرته یو تاسو ایاو چې خاص الله تعالی تعبدون تاسو عبادت کوو. انما حرم بشک حرام کړی دی الله تعالی علیکم المیتۃ پتا سو باندې مردار شی بنخرو بغیر د ماینا ودم او وینه حرام کړو ولحم الخنزیر او غیخه د خنزیر حرام کړو وما او هغه سروي او هل چې आवाज شي به پاغه باندې په وخت علاله کې لغیر الله بغیر د الله تعالی نه بغیر د الله تعالی نه د بل چا نامه په واغستل شو هغه سروي حلال شو دا بالکل حرام دی. او کدا وایي چې دا په سم 12 لره واستلې نو دا په دا کې نه راځي. کدا وایي چې دا په سم 3 لره واستلې دا په سم میلاد لره واستلې دا په سم شو لره واستلې په دا باندې دا سروي حراميږي نه. او کوي چې نه حراميږي نو بیا دا کسبان چې څومره غواګانې میخ راولي دا ټولي حرامي دي ځکه چې هغه پیسې لراوي. تاسو نه پختنه کم الوړګي کسبان د الله رضا پر علالي کی صحیح وایو کنه اته شي پاره وایو چې دراهمو د پاره څه شي پاره دراهمو د پاره خانو بیا خو هغه ملاړو هغه شو دا په غټ اختر کې چې کوم علاله کو په ایمان چې اسماعیل علی السلام یاد را تازه کو کني را تازه کو بیا دا حرام شو ځکه دا خو د اسماعیل علی السلام هغه یاد ده. نو دا خبره 100% غلطه او مخکې بیا تحقیق په کوس ټیم نشته دا مضمون مخکې مر روان دی. او دا خبره چا کړی دو قداته سیب کړی دو شاه ولی الله سیب کړی دو ابو بکر جساس سیب کړی دو چې په وخت علاله کې د الله نه بغیر بل چا نامه په وخت له حرام شو او که وخت علاله نه علاوه اسنامي پکې نو دا بیا په دام حرام شو چې دا تاغوا او دا اقوا یا دا بیا په دام حرام شو په دا باندې بیا حرام شو ځکه چې 12 نامه چې پکې چې دا حرام شو نو چې ته خپل نامه پکې نو دا بیا سم حرام شو چې ته چې دا ما پس ما غوايا ده دا بیا حرام شو. په نه خبره حلال او حرام ویل نه دی پکار کوم شي ته چې حرام یې دلیل به پیش کې کوم شي ته چې واجب یې دلیل به پیش کې کوم شي ته چې فرض یې قرآن نه بدلیل وکړي حرام ورته د قرآن نه بدلیل وکړي. ها فمن اضطر پسغه څوک چې مجبور شي غیر باغن بغاوت کوونکی نی ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکی د وګي د لاسه مړ کیږي نو لکه مردار نه لکه غوي خراو شو کوي او هغه خبره چې فخدي کی ولا عاد او نه د حد نه تیریدونکی فلا اسم علیه اذ ګنا نشته په د باندې. ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کوي رحیم ډیر رحم کوونکی دی. ان الذين بشک هغه يهوديان یکتمون چې دوی پټي ما هغه څه انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی چې هغه د نبی علی السلام صفاتونه دي هغه يهوديان چې د نبی علی السلام صفاتونه پټي ويشترون او دوی اخلي به په دې صفاتونو باندې سمنن قليلا پیسې لګي اولئک دغه کسان ما یاکلون فی بطونهم الا النار دوی نه اچي په خپل ګډو کې مگر ور ولا یکلمهم الله الله تعالی د نبی علیہ السلام په صفاتونو په پټېدو باندې خپکیږي ولا یکلمهم الله خبر بنه کوي دوی سره الله تعالی یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې د رحمت خبره ولا یزکیهم او نه بدوی پکای د ګناهونو سره ډک په الله تعالی لوي سي ولهم مشته دوی د پر عذاب الیم دردناک عذاب
اولئک الذین اشتروا الضلاله دا هغه کسان دي چې وای خستا گمراهی بالهدى په هدایت باندې والعذاب او عذاب واغستو بالمغفرت په بخنه باندې فما اصبرهم على النار نو څومره زیات صبر کوي دوی علی النار په اور باندې ذالک دا بان الله په سبب د دې چې بشک الله تعالی نزل الكتاب نازل کړی دی کتاب بالحق په حق باندې وان الذين او بشکا کسان اختلافو چې دوی اختلاف کړي فی الكتاب په کتاب کې لفی شقاق بعید خامخا دوی په مخالفت کې دي بعید او لری دي د حقنا صدق الله العظیم درود شریف الله وعلى آل سيدنا وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا